كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرت الشيخ صاحب، مور و شیوخ و حضرات و طلباء کرامو، شیخ صاحب ناس نے دوی په مخ کې زما خبرې باسي اسمان ته دکانې سپل وي خاص حیثیت او قیمت دی نه وي خو دوی حکم وکړو د هغه حکم د تعمیل په بنا زه پورته شوم. دا کوم منظر چې ما ورته ګورو ډېر لوی د عبرت منظر دی، خصوصا د نوجوانانو دپاره چې نوجوان طبقه دا سوچ ونه کړي چې یاره زه به بوډاګي کوم او ډېر عمر او زندګي به مې نصیب کېږي او بیا به راله وفات راځي. نوجوانۍ کې مې چې څه خوښ وي هغه به کوم، بیا به بوډاوالي کې پوره په اخلاص سره توبه وباسم او لهذا ګناهونه به مې معاف شي. تبلیغي حضرات فرمایي دنیا ته راتل دا په نمبر دي، خو دنیا نه تل دا بې نمبره دي. نیکه موجود وي نوسۍ لاړ شي، نیا موجوده وي نوسۍ لاړه شي. نو دا ما او تا د نوجوانانو ته لوی د عبرت درس دی. ګوره هر وخت مرګ ته تیار او عیار اوسېږه. مرګ چاته ډولونه نه وایي، مرګ چاته اعلانونه نه کوي، لهذا ناڅاپي راځي او بیا نن سبا حالات داسې دي سهار روغ جوړ له کور نه وځي ماښام یې مړه راوړي یا مازدیګر یې مړه راوړي. لهذا ناڅاپي مرګونه بیا چې ما ورته هر وخت دې زیاته لهذا تیار دا صرف کنده نه ده. د الله جل جلاله عم نواله پیغمبر فرمایي دا د جنت د باغیچو نه یو باغیچه ده یا د جهنم د کندو نه لهذا یو کنده ده. هسې فضول کنده نه ده چې وروغورځېدو بس قصه ختمه شوه. قصه به ډېر زیاته شروع د عام طور انسانان یوې ځانلوالې بدې شي چې انسان یې هېڅوک ورسره نه وي، دا انسان تنګېږي، دا انسان خفه کېږي. دې ځای کې انسان ځان نه پروت وي، نه ورسره ښځه وي، نه ورسره بچی وي، نه ورسره مور و پلار وي، نه ورسره یاران دوستان وي، دا ټول ترېنه رخصت شي. دویم نمبر چې تاریک محل وي، تیاره وي، تیاره کې د انسان زړه تنګېږي، دا انتهایي تاریک محل دی، تورتم محل دی، په عمل به رڼا کېږي، ورنه نیک عمل نه وي. نو ځان له به هم وي همدارنګې تاریک محل کې به لهذا هم وي. بس یو به ته یو به د رب یو به د عمل وي. دې نه ما سوا د خلاصۍ نو چې دې ځای له ما ورته هر وخت تیار اوسو. حدیث ما ستاسو حضور کې ذکر کړه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هوښیار انسان هغه دی چې ځان سره روزمره حساب سره ما نن نیک اعمال څومره وکړل، ګناهونه مې څومره وکړل، مباحات مباح اعمال مې څومره وکړل. نو که نیک اعمال یې کړي وي د الله جل جلاله عم نواله شکریه دې ادا کړي، ځکه نیک عمل بغیر د الله جل جلاله د توفیق نه نصیب. که بد اعمال یې کړي تر هغې دې اوده کېږي نه تر څو چې یقین نه وي راغلی، تر دومره عذر و زاري ژړا او فریاد مې الله جل جلاله ته وکړل چې الله جل جلاله به معاف کړی. ځکه دې مرګ ته دې خوب ته الموت وایي. ډېر کرت په دې ظاهري خوب انسان اوده شي او پوخ اوده شي نصیب. لهذا که مباح اعمال یې کړي نو علماء کرام فرمایي موږ مباحاتو له نه یو پیدا و ډېر یې د الله جل جلاله عم نواله. نو چې دې مرګ ته ما ورته هر وخت مصیبو دې له نیک اعمال وکړو او لهذا د ګناهونو نه پرهیز وکړو. ابو درداء رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې د هغه مخکې یو جنازه چا ته تپوس وکړو دا د چا جنازه ده؟ هغه ورته وایي دا ستا جنازه ده. او که ته پرې خفه کېږي دا زما چې هر مسلمان د بل مسلمان جنازه وویني دا دې سوچ کوي دا زما نن دا منظر ده سره وشو چې دې کلي کې دې علاقه کې مړی ژوندی غم ښادي دا هر څه ده کول.
نن دومره عاجزه دی، دومره معذوره دی چې په خپلو خوتلی نه شي، بلکې اوبو بار کړی دی. سبا زما دغه حال دی. علما کرام فرمایي چې جنازې له ځو، پرې څلورو نیتونو سره به ځو. اول نیت به دا کوو چې دا د مسلمان په ما باندې اخري حق دی، دا حق یې ادا کوو. حدیث کې راځي د الله پاک پیغمبر فرمایي د یو مسلمان په بل مسلمان 5 حقوق دي، یو پکې لهذا جنازې له تل او د مسلمان جنازه ادا کوو. دویم نیت به زما استادا وي چې ورثو ته لږ تسلي میلاو شي. د ورثو باندې دا لوی غم دی، لوی بوج دی، لهذا چې دې کې لږ سهولت او سپکوالی راشي. فارسیوانان وایي غم انبوه جشنې دارد، دا شریک غم دا جشن دی. انسان له انسان ته مړی وشي او نور یاران دوستان خپل خپلوان ورسره نه وي، د حد نه زیات تکلیف وي. چې ملګري ورسره راجمع شي بیا غم ورو اسان. او بل بم دا نیت وي چې ما او تا ته خپل مرګ رایاد شي. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څیز زیات یادوئ چې خوندونه ختموي، لذتونه د دنیا ختموي. چې هغه کم څیز دی؟ مرګ دا څیز دی چې تاسو ته وفرمایل چې هغه مرګ د ختمېدو نوم نه دی چې بس تن دې ته وغورځولې او د پښتو خبرونه او بس قصه ختمه شوه لاړه. نه، دې ځای نه یو عظیم زندګي شوه. علما فرمایي مرګ انسان کې درې څلور قسمه انقلابات راولي. لومبنی بدلون او انقلاب انسان کې دا راولي چې نوم دې فورا القاب عزتونه دې فورا ختموي. خان صاحب دی، نواب صاحب دی، ارباب صاحب دی، شیخ صاحب دی، وزیر صاحب دی، چې مړ شي او دا روح دې ووته دې کلي کې مړی شوی، دې محله کې مړی شوی دی، بیا دې ژبې په نوم اخیستو هم شرمېږي. داسې نه وي هغه وزیر صاحب مړ دی، هغه ګورنر صاحب مړ دی، هغه شیخ صاحب مړ دی، نامه دې څوک نه اخلي، مړی شوی دی. ټول عزتونه دې په سکندونو کې ختم. دویم نمبر ته به ډېر فاخرانه لباس اچولو، ډېر د عزت لباس به دې اچولو، په فرمایشونو به دې ګنډلو. هغه لباس هغه دې په کفن بدل شي. هغه د غسل په تخته باندې کمیس هم درنه ویستلی شي، پرتوګ هم درنه ویستلی شي. واحد شهید دی چې الله جل جلاله هغه متعلق فرمایي او لهذا نو پیغمبري طریقه ده هغې نه به کپړې نه وباسي. اور هر انسان نه غسل په تخته ده نو لهذا لباس دې په کفن بدل شي. په جریبونو کور به دې چمنونه به وي، قسمه قسم ګلکاریانې به دې پکې کړې وي، لهذا کور به دې په کور بدل شي. ودرې ګوتې ځای به وي او هغې کې به بیا ټول همدارنګې حال دی او کم مستقبل دی ټول به دې په ماضي بدل شي. انسان مړ شو ډېر زیات ښه سړی و، ډېرې صدقې به یې کولې، ډېر اخلاق و، ګاونډیان ته ډېر زیات خوشحاله و. هو چې مړ شي یا ټوله قصه د ماضي شي. اوس دا به څوک نه وایي یاره اوس هم ښه سړی دی، اوس هم صدقې کوي، اوس هم ګاونډیانو سره ښه سلوک کوي، یا آینده هم کیدای شي دا سړی ښه سړی وي. نو لهذا حال دې ختم شو، مستقبل دې ختم شو، ټول ماضي ته لاړ. نو لهذا د مرګ له یو مسلمان مړي له چې ځو نو بل نیت به دا کوو چې یاره ما ته خپل مرګ رایاد شي. لهذا چې جنازې کټ تا نه مخکې رواني سوچ کوه چې دغه حال سبا زما دغه منظر دغه حال چې زه وینم هوبهو دا به نو لهذا نن ډېر مسلمانان دي د مرګ نامه هم پرې بدلېږي. مالدارو په مخ کې د مرګ نوم اخلي هم خفه کېږي. مرګونه راغلي، مرګ او نوم او هېڅ تیارۍ خو څه سوچ نشته دی چې د مرګ نه څه وکړي. حالانکې د خپلو اصلافو خلاف وګورو. یو محدث حال مې کاته، هغه فرمایي زموږ زمانه کې چې موږ به یو مړي له لاړو او موږ به د هغه ورثه نه پېژندل، لهذا موږ ته پته نه لګېده چې وارث یې څوک دی، د دې مړي پلار څوک دی، ورور یې څوک دی، کاکا ماما یې څوک دی، موږ ته هېڅ پته نه لګېده. ولې به نه لګېده؟ وایي هر چا به ژړل، داسې به یې ژړل پته به نه لګېده د مړي وارث خپل څوک دی. پردي مړي کې چا ژړا نه ورځي، هغو به په خپل ځان ژړل چې
نن دغه حالت دی سبا په ځان به جړل په لور به نه جړل ډېر حضرات داسې چې مقبرې له بلال یا جنازې له بلال هلته به بېهوشه شو واپس د جنازې کټ بیا د دې ځای سوچ ورسره و د دې ځای غم ورسره و چې د تنګ او تاریک محل او د یوازې محل ته یو ورځ به خامخا خو ما او تا سره دا سوچ نشته د بادشاه متعلق راځي ډېر ښکلې قبر یې ځان له جوړ کړی و قیمتي کاڼي پکې لګولي وو جواهرات یې پکې لګولي وو ناشنا قبر یې جوړ کړی بهر نورو ملکونو نه به چې وزیران رالل بادشاهان به رالل خپل قبر له به یې بوتلل زما دا خبر وګورئ هغو به ډېر صفت وکړو دا څومره ناشنا قبر دې جوړ کړی دی ناشنا قبر دې تیار کړی په یو ملک نه یو هوښیار وزیر راغی چې هغه قبر یې وکته ورته یې بادشاه تاسو هوښیار کار نه دی کړی دا د قمقلو کار دی د هوښیارو کار نه دی قبر ځان له مه جوړوه قبر ته ځان جوړ کا قبر ځان له جوړول څه فایده کوي قبر ته ځان جوړ کا دلته چې کوم اعمال پکارېږي لهذا هغه اختیار کا الله